یا څه جوب کوې؟ دلته خو دا ویلډ شولو داسې نور. او څومره وخت بعد تاسو ته کاغذونه میلاو شوي دي؟ یاره تقریبا بس چاله 2 کوله کې چاله 3 کوله کې مونږ له من داسې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت په اټالیا ښار کې موجود یم، په بردونوني ښار کې، او د وړوکي سره یو څه خبرې کوو. څه نوم دی دا؟ مینا ګل. مینا ګل. کوم ځای یې؟ زه خو پاکستان کې خیبر ایجنسي اوسېدونکی یم. شاه خیبر ایجنسي. څومره وخت کېږي اټالیا ته راغلی؟ یو 4 کاله خو کېږي کم زیات. یا څه جوب کوې؟ دلته خو دا ویلډ شولو داسې نور. او ویلډ کار کوې؟ کور دې چېرته ده؟ کوم ځای کې اوسېږې دلته؟ کور خو سمدستي حکومت کور کې اوسېږم، او د نه بعد بیا ځان له خپل کور غم کوو، خو ملګري ډېر زیات دي، کورونه مې سره شته، نو انشاءالله ټول خپلې هلوکې ملګري دي راسره. چې ټول افریدي یاستئ؟ افریدي ورسره. او څومره وخت بعد تاسو ته کاغذونه میلاو شوي دي؟ یاره تقریبا بس چاله 2 کوله کې چاله 3 کوله کې مونږ له من داسې 2.5 کوله بعد میلاو شوي دي. 2.5 کاله بعد. او کاغذونه څه حساب ده؟ په اوس یې دلته هلکانو سره ډېرو سره شته، ډېرو سره نشته، او څه هغو نه ورکوي کاغذونه؟ یاره لکه مخکې خو به کم تکلیف باندې راکوله، خو تکلیفونه به هېڅ نه ختم کړي دي، تکلیف خو پکې اوس سره مني نه، نو بس په کور باندې کاغذ درکوي، پوه شوې، برتازیون سپیچال یې ورکوي په کور باندې، مونږ یې په خپله من دغه کاغذ راکړی په کور باندې، او کور کوو. او څومره وخت کې کار کوې؟ یاره تقریبا یو 2 میاشتې به کمې زیاتې کېږي چې دغه ویلډ کور کوو. څو هلکان پښتانه سره دي که نور خلک دي؟ نه پښتانه هم راسره شته، او افریقې والا دي، او ایټالین دي، او البانیا والا دي، ډېر دي. او لارې څنګه را خلکو ته څه پیغام ورکوې چې راځئ مه راځئ؟ یاره نن سبا حالات کې دې مه راځي، ځکه چې ډېر تکلیفونه دي په لیارو کې، او لوږې او تندې دي، او مخکې نه حالات اوس ډېر خراب دي، ځکه چې موږ شل ورځې کې رسېدلي یو ایټالیا بوسنیا نه، نو حقداره نه ده چې اوس څوک کړو چې 10 ورځې ډېر غټ مزال دی، هلته سړی لا په خوله سون لیدای شي، ځکه چې دا کې به تو سره تقریبا 10 کیلو خوراک وي، نو 10 کیلو خوراک به ته 10 ورځې څنګه وړې؟ او صحیح خبره ده، خبره خو صحیح ده. اوس باید ډېر خلک ته یایي چې بس مونږ اروپا ته ولاړو، پاکستان غریبي ده، دې والا سره څه خبرې کوي؟ نو بس قسمت خبره هم ده، اوس داسې مې ته نشي ویلی چې تاسې روش شو یو مارچ و که نه، خو تکلیفونه دومره زیات دي چې بیا به اخر په خپله مو ویایي چې یاره زه نوی دی راغلی ښه وم، پوه شوې. او دا وخت تاسو سره د افریدیان دي، افغانیان دي، څنګه را وخت تېرېږي؟ نه چې یو ځل یې راورسېږي بیا خو الحمدلله وخت ښه ښکلی تېرېږي، بیا یو ټینشن هم نشته، خو مین خبره رسېدنه ده، رسېدن دومره باد دي چې ډېر باد دی، چې ځل یې راورسېږي انشاءالله، نو بیا خو دومره پښتانه دي چې د ساره ټوله کور نه وي میلوم انشاءالله، ته پر چې ټینشن نشته، نه دی کوله نه یې بل څه خبرې. او جوبونه دلته څنګه راځي او تنخواګانې څنګه راځي؟ نو تنخواګانو خو بیا سې خبره وکړو چې بس دا رسټورانټو کې 800 1200 ورکوي، بیا دا نورو کورونو کې 1500 1400 1400 داسې پیسې میلوېږي، تو پرې مطلب دی، نو ته څنګه کور کوې هسې به پیسې نه ته میلوېږي، څوک 500 هم لګیا دي، دا پته هم نه لګېږي. دا ښه ده، مهرباني ډېره، او خبرې مې سره وکړې، او سلام علیکم.